تا د قرآن پاک د آیاتونو نه انکار کوونکی او منکر یې، کم چې د جهاد په باره کې راغلي دي، ځکه ته نن دا اعتراض کې. دغلته خو ستا مشر بیا ابولهب موجود و، دغلته خو چې کوم دی عتبه شیبه دغه کافران موجود و چې کوم د اسلام سخت دشمنانو. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د دغه رحیم صدیقی افغاني دا خبرې اورئ، د دې نه په زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. که عمران خان داسې فتوی ورکړی وی نو نن به افغانانو د عمران خان هم سپکاوی کولی، خو عمران خان فتوی نه دي ورکړي. همدې مولانا فضل الرحمن فتوی په افغانانو باندې ورکړلې. زمونږ میندې کونډې شوې، بچي یتیمان شول، زړونه مو دردونه کوي. څومره کونډې په هر یو کور کې ناستې دي. د چا د وجې؟ دا ستا د مولانا فضل الرحمن د وجې، د بېځایه فتوو د وجې. الله تعالی خپل کور ته څوک غواړي چې ورته نږدې؟ زه ورته نږدې وم، زه یې عمرې ته وغوښتلم. عزتمندو تاسو د دغه رحیم صدیقی افغاني دا خبرې اورېدلې. دا چې کوم دی بکواس کوي او دا وایي چې ستا مولانا فضل الرحمن صاحب د افغانستان خلاف چې کوم دی د جهاد فتوا ورکړې وه، زمونږ خویندې میندې چې کوم دی کونډې شوي او زمونږ زړونه چې کوم دی درد کوي. نو زه دته به جواب کوم، تا د قرآن پاک د آیاتونو نه انکار کوونکی او منکر یې، کم چې د جهاد په باره کې راغلي دي، ځکه ته نن دا اعتراض کې. ځکه د شریعت فیصله او د شریعت مسله دا ده چې کله په یو ملک باندې کافران حمله وکړي، نو په هغه ملک والا باندې چې کوم دی جهاد فرض دی دغه کافرانو سره. نو تا د ښه ښکاره پته ده چې دغه امریکې والا راغلي وو، ستا په افغانستان کې چې کوم دی هغه ځان دیره کړی و او افغانستان یې درنه قبضه کړی و. نو تا به د هغه سره جهاد نه کو، تا به د شریعت دا خبر نه منله که نه؟ ته به هغه کافرانو ته تسلیمېدې او تا به د هغوی چې کوم دی هر څه منله. دا خو د شریعت فیصله ده. نو مولانا فضل الرحمن صاحب که یو خبره کړله، یو فتوا ورکړې ده، نو هغو د شریعت خبره تا ته کړله. ته د شریعت خلاف یې او که د مولانا صاحب خلاف یې؟ که د شریعت خلاف یې نو بیا خبر وایه چې زه د شریعت خلاف یم، او که ته چې زه د مولانا صاحب خلاف یم نو مولانا صاحب خو د شریعت فیصله کړله او د شریعت مسلې چې کوم دی کړله. نو بیا ته ولې دا اعتراض کوي چې زمونږ زړونه درد کوي او ده چې کوم دی په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې ده؟ نو بالکل دا خو یو حقه فتوا ورکړې وه، په دې کې شک نشته دی. که نه ته د قرآن پاک آیاتونه نه منې او ته د جهاد نه انکار یې، ځکه چې کوم دی ته دلته دا اعتراض کوي چې جهاد دغلته فرض نشي، نو بیا به په کوم ځای کې فرض کېږي؟ باقي ته دا اعتراض کوي چې تاسو د پنجابیانو خلاف فتوا ورنه کړله. یو خو ستا په خوله باندې همیشه لپاره پښتون او پنجابي وي. مقصد دا دی چې تا د پښتون قدر هم کوې، عزت هم کوې، د پښتون نوم په عزت اخلې، خو دا پنجابي تا ته یو سور کافر ښکاري او دا ورته انتهایي چې کوم دی یو خبیث انسان ښکاري. ځکه ته چې کوم دی په مخ وې پنجابي ښکته پنجابي پورته. د الله رب عزت په نسبت باندې چې کوم دی پښتون او پنجابي د دې څه حیثیت نشته دی چې کم تقوادار دی د الله رب عزت په نسبت باندې چې کوم دی د هغې حیثیت دی او دغه الله پاک ته نږدې دی. الله رب عزت په قرآن پاک کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله رب عزت په نسبت باندې په تاسو کې چې کوم دی ډېر زیات عزتمن هغه تقوادار دی. چې څوک تقوادار دی، که هغه پنجابی دی، که هغه پښتون دی، که هغه عرب دی، که هغه عجمي دی، دغه الله رب عزت ته چې کوم دی نږدې دی. ته په مخه وې پښتون داسې او پنجابي داسې، نو دغه پنجابي منجابي د منځ نه وباسه. او بل په پنجاب کې کم کافران راغلي او په پنجاب یې حمله کړله چې موږ هلته د جهاد فتوا ورکړو. نو لهذا ځان د شریعت نه خبر که بیا اعتراضونه کوه. ته خو د قرآن پاک د آیتونو نه منکر یې، ته خو د شریعت د فیصلې نه منکر یې، ځکه چې کوم دی ته دا اعتراض کوې. او بله ته دا خبره کې مولانا جمال حسین ورغاني صاحب ته چې الله رب عزت ته زه ستا نه ډېر نږدې یم، ځکه مې الله رب عزت راغواړي، یعنې ته به چېرته تلې عمره به دې کړې. نو دا خبره هم ستا غلطه ده. ځکه که چېرې په دې خبره باندې چې څوک الله رب عزت ته نږدې وي هغه خانه کعبې ته راغواړي، دغلته خو ستا مشر ابو جهل هم بیا چې کوم دی هغه و طوافونه به یې کوله، دغلته به چې کوم دی سهار و ماښام موجود و. دغلته خو ستا مشر بیا ابولهب هم موجود و، دغلته خو چې کوم دی عتبه شیبه دغه کافران موجود و چې کوم د اسلام سخت دشمنانو. نو که چېرې الله رب عزت ته څوک په دې نږدې کېږي چې د خانه کعبې خواته وي، د بیت الله شریف خواته وي، نو بیا به د عتبه، شیبه، ابو جهل او د ابولهب په باره کې څه وی؟ داسې بېشمار کافران دي. عبدالله ابن ابی بن سلول دغه د منافقانو سردار هغه هم هلته موجود و. نو دا خبرې ستا فضول دي، دا خبرې مه کوه. د ځان لپاره چې کوم دی چې بس زه الله پاک ته نږدې یم، زه یې راوغوښتلم. داسې ډېر کافران منافقان
هلته تېر شوي دي هلته موجود نو چې څوک تقوادار وي دغه د الله رب عزت په نسبت باندې عزتمند دی، که هغه په پاکستان کې وي، که په افغانستان کې وي، که په هندوستان کې وي او که په هر ملک وي. ښه دغه خبره هم ستا غلطه ده. نو دغه د دغې افغاني د دې خبرو جواب همیشه دپاره دا بکواس کوي، دا فضول خبرې کوي او دا نفرت چې کوم دی هغه پیدا کوي. او دلته بیا درته وایم چې ته د شریعت د فیصلې خلاف یې، ته د شریعت د مسلې خلاف یې او ته چې کوم دی د قرآن پاک د ډېر آیتونو منکر یې، ځکه چې ته جهاد نه منې. که تا جهاد منلی نو تا به دا اعتراض نه کولی. او څرنګې چې کوم دی د جهاد خبره په افغانستان کې وه، دغه رنګې چې کوم دی په فلسطین کې هم دا دغه رنګې نور چې کوم ملکونه دي کافرانو په هغې باندې حمله کړل او قبضې پرې کړي دي، نو هلته هم دا خبره ده. نو الله رب عزت موږ نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علينا إلا البلاغ.